الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. سوال دا دی چې اعتکاف د دریو مساجدو نه علاوه په نورو مساجدو کې څه حکم لري؟ نو جمهور اهل علم ائمه اربعه او جمهور محدثین او سلف صالحین هغه دا وایي چې اعتکاف د پاره دا شرط نه دی چې اعتکاف په خامخا په مساجد ثلاثو کې وي، مسجد حرام، مسجد نبوی او بیت المقدس. دلیل نسی په دې آیت باندې چې ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. دلته کې الله پاک خطاب کوي چې وانتم عاکفون فی المساجد، چې تاسو اعتکاف کوونکي په مساجدو کې. نو لفظ د مساجد په دې آیت کې عام دی او ټول مساجدو ته شامل دی. د دیو جن امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې باب راوړی دی، باب الاعتکاف فی العشر الاواخر. د باب عنوان یو دا دی چې اعتکاف د رمضان په آخري عشره کې وي. په اوله عشره کې او په دویمه عشره کې اعتکاف نشته، بلکې اعتکاف په آخري عشره کې. او دویم عنوان دا دی چې ولا اعتکاف والاعتکاف فی المساجد كلها، او اعتکاف چې دی دا په ټولو مساجدو کې وي. او دلیل سره وړي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. عمده آیت دلیل نسی چې دلته کې الله پاک وایي چې تاسو اعتکاف کوونکي په مساجدو کې، او مساجد عام دي، ټولو مساجدو ته شامل دي. دغه رنګ امام طحاوی په مشکل الاثار سلورم جلد کې وایي ولم يزل عمل المسلمين على الاعتكاف في مساجد بلدانهم. وی همیشه عمل د مسلمانانو په اعتکاف کولو په مساجدو د خپل بلدونو کې، چې مسلمانانو په خپل بلادو کې په مساجدو کې اعتکاف کو. بلدای چې دا خبره بعیده ده چې رب العالمین دې وداسه خطاب سره خلقو ته خطاب وکي چې هغه نه شاملېږي مگر اقل القلیل ته، چې هغه ډېر قلیل وي، چې هغه په ټوله دنیا کې درې مساجد او الله پاک ټولو مسلمانانو ته دې خطاب کوي وانتم عاکفون فی المساجد. بل دا دی چې د صحابه کرامو نه په دې کې آثار دي، لکه امام بهقی په سنن کبرا سلورم جلد کې د عائشہ رضی الله عنها روایت وروړي چې لا اعتکاف الا فی مسجد جماعتا. اعتکاف نشته مگر په هغه مسجد کې چې هغه کې جماعت قائمي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې لا اعتکاف الا فی مسجد تقام فيه الصلاة. بهقی په سنن کبرا سلورم جلد کې دا هم ذکر کوي چې اعتکاف نشته مگر په هغه مسجد کې چې پاغه کې منځ قائمول شي. او په دې کې دار قطنی او روایت راوړی دی، بهقی راوړی دی چې هغه په حکم د مرفوع کې دی چې ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې السنة علی المعتکف الا يعود مریضا. وی د معتکف باندې دا سنت دی چې دی به د مریض بیمار پرسی نه کوي او مباشرت به نه کوي د خپل ښځې سره. دارنګې دا مسجد نه بنوزي د حاجت دپاره، مگر هغه حاجت چې د هغې نه لابودي وي، خامخا وتل ضروري وي. او بل وی چې ولا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف نشته مگر په روژې سره. او بیا ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، او اعتکاف نشته مگر په مسجد جامع کې
مسجد جامع شامل شو عام مساجد ټولو ته د دریو مساجدونو علاوه څومره مساجد چې دي چې پای کې جماعت کې دي شي د جمع منځ کې دي شي دا غي ته شامل شو. دا حدیث د سند په لحاظ سره بعضی محدثینو حسن درجه کې ګرځولې دي او بعضو او صحیح ویلي دي او دا حکمن مرفوع حدیث دی. دینه دا معلومه شو د حدیثونو دا معلومیږي چې اعتکاف چې دی دا فعام مساجدو کې جائز دی. آیت د قران کریم په دې باندې دلیل دی. هر چې هغه حدیث دی د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ روایت چې دی چې لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثه اعتکاف نشته مگر په درو جماعتونو کې مسجد حرام او مسجد نبوی او بیت المقدس. دغه روایت خو بعضی مفسرینو په حکم د ضعیف لګولې چې دا د سند په لحاظ سره ضعیف دی. بل دا دی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بعض نور صحابه کرامو د حذیفه ابن یمان نه په دې حدیث کې خلاف کړی دی. لکه مصنف د ابن ابي شيبه وروړي د حذیفه ابن یمان چې کله مسجد د کوفه ته داخل شو نو خیمه ولیدي چې وخل شوی وي نو تاسو یو کو چې دا د سباره کې دي وتویل شي قوم يعتكفون څه خلق دي چې په دې کې اعتکاف کوي. ناغه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تلاړو او ورته وی چې د تعجب نه کې دا خلکو نه چې غي اعتکاف کوي استاد دار او دا بین دار الاشعری د ابو موسی اشعری استاد دار په مابین کې مسجد کې اعتکاف کوي. او به وته دا روایت وي لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاث. عبد الله ابن مسعود ورته وي فلعلهم اصابوا واخطأتا وحفظوا ونسيتا. دا خلق دی حق ته رسیدلی دي او ته خطا شوی او اغي خبره یاد کړی دا او تا نه هیر شوی دا. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د حذیفه ابن یمان سره په دې کې خلاف وکړو او هغه نسبت د نسیان او د خطا وکړو او چا چې په دې عام مساجدو کې اعتکاف کو نه اغي بارک وی چې دا حق ته رسیدلی دي ته خبره صحیح یاد ده. بل دار کدا روایت ثابت هم شي صحیح هم شي نو د دین دغه نه ثابتېږي. لا اعتکاف کله دا نفي د کمال د پار راضي چې قرائن موجود شي. اگر چې دا صحیح ده چې نفي راشي نو اصل په نفي کې نفي د حقیقت شرعیه وي او نفي د حقیقت وي په اصل کې. ولیکن چې کله هغه سره بل قرینه موجود شي او صد معنی موجود شي او بل دلیل موجود شنو بیا به دا غینه نفي د کمال ته نقل کیږي. لکه لا صلاه بحضرة الطعام دلته کې نفي د کمال له صلات نه د حقیقت د صلات ته. نو لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاث معنا کامل اعتکاف چې هغه کامل اجر او ثواب والاوي. نو د دریو مساجدو کې چې کم د اعتکاف اجر او ثواب د ناغه نورو مساجدو کې هغه مر اجر او ثواب نشته څومره چې د دریو مساجدو کې دی. دا په اعتبار د دې سره دا نه چې په نورو مساجدو کې بالکل اعتکاف نشته بیا خو د هغه آیت سره او د نورو نصوص سره تعارض راځي نو دغه تعارض وکړي او دا دارنګ دا چې دی شرافت او فضیلت د دریو مساجدو خي. یا بعض محدثین وی چې دا په نظر باندې حمل لې هغه دار چې اوسره نظر ومني په دریو مساجدو کې د اعتکاف کول نو دا نظر به بیا هم دغه ځینو کې پوره کوي په نورو مساجدو کې نه پوره کیږي ځکه چې نور مساجد دا غزینو نه په اجر او ثواب کې کم دي. نو دارنګ دا نظر به ال ته پوره کوي بیا. نو بهر حال دا پکې تطبیقات دي توجیهات دي په حدیث کې. نو لہذا صحیح خبره ده چې اعتکاف په ټولو مساجدو کې کیږي. د قران د عموم نم دا خبره ثابتېږي د حدیثو نم او د جمهور